څنګه ټولو ته معلومه ده په تېره ورځ باندې یو نوجوان پلار راولګېدو او د خپل د 7 ورځو لورې قتل کا. نو دا ظلم و داستان هر چاته معلوم دی، د هغې وضاحت ضرورت نشته، خو لیکن دا یو داسې حادثه وه چې لور د هغه وفات شوه، شهیده شوه، خو داسې واقعې سره هر یو پلار دردیږي. څوک چې د بچو پلار وي به داسې واقعه باندې ضرور دردیږي. او دغه واقعې حقیقت دا دی چې جاهلیت د دور او د حضور نبی پاک مبارک د پاک دور نه وړاندې د هغې دور څه بعضې روایاتو کې چې کوم خبرې ذکر دي هغه یاد تازه کړو خلکو ته. خو یاد ساتئ اسلام چې ښځو له جینکو له لورانو له خویندو له کوم مقام او کومه رتبه ورکړې، دا مقام او رتبه که به حیثیت زنانه د ښځې شي، که به حیثیت زنانه د مور شي، که زنانه به حیثیت لور شي او که د خور شي، چې په کم نسبت هم زنانه وي، خدای پاک هر یو نسبت له یو ځان له مقام ورکړی دی. مورم ښځه ده او خپله ذاتي کورودانم ښځه ده، لورم ښځه وي او دارنګې خور هم جنس د ښځې نه وي. خو که چېرې د هر یو جنس مقام او رتبه، هر یو نوع مقام او رتبه معلومه کړی شي، نو قرآن و حدیث مبارکه د هر یو نوع یو ځان ځان له مقام او رتبه بیان کړې ده. او دا په چیلنج سره زه ویلی شم چې کوم مقام او کومه رتبه اسلام ښځې له ورکړې ده، هغه مقام او رتبه په یو مذهب کې هم دومره عظیم تر نه ده میلاو لکه څومره اسلام کم مقام ورکړی دی. په دغې مارچ کې زنانه د خپلې د ازادۍ مارچ کوي، هغه یو ځان له خبره ده، خو زه دا په دعوې سره وایم د قرآن کریم او د حدیثو مبارکو سره سره په ظاهري شواهدو سره او په براهینو سره او په خارج کې چې څومره د زنانو د حقوقو دپاره کم تعلیمات خلکو لیکلی دي، کم حقوقو پاسداری خلکو کوشش کړی دی، اسلام چې کم مقام ورکړی دی ښځې ته به حیثیت که هغه مور ده او که هغه خور ده او که لور ده او که خپله کورودانه دی، داسې مقام او رتبه په یو مذهب کې هم نشته دی. اسلام موږ ته دا فرمایلی دي چې هغه پاس جنتونه خدای پاک راکوز کړه او د مور د قدمونو لاندې کېښودل. مور څوک ده؟ ښځه ده. حضور نبی پاک مبارک فرمایي چې جنت ته به هغه انسان اول دننه کېږي چې څوک د خپل کورودانې سره ښه اخلاق چلوي. ښځه څوک ده؟ کورودانه څوک ده؟ دا د جنس د ښځو نه ده. که د لور مقام واخیستلی شي په دې باندې به تفصیلي گفتگو عرض کول غواړم، او که چېرې د خور مقام واخیستلی شي هم په روایتو کې اشارتن عرض کول غواړم. جنس ښځې ته رب ذوالجلال یو ځان له مقام ورکړی دی. او که څوک د هغې د حقوقو خبره کوي، اسلام ول هغه حقوق ورکړي دي چې کوم حقوقو انسان بذات خود انسان د هغې حقوقو هډو تصور کړی هم نشي. دومره لوی لوی حقوق رب ذوالجلال وله ورکړي دي. د دغې حقوقو نه لور ته چې کوم مقام کومه رتبه ورته میلاو ده، هغه د قرآن او د حدیث مبارکه او په پاکو الفاظو کې واضحه پرته ده.
خو لیکن په 13 ورځ باندې یو ظالم پلار خپله لور ولی 15 ډزې ولی او هغه قتل کوي. هغه د جاهلیت د دور چې کوم د حضور نبی پاک مبارک نه مخکې دور تیر شوی او هغې دور کې به خلکو خپلې لوڼه ژوندی ښخولې قتل کولې به هغه دور بیا را تازه کړو. خو لیکن شرمندگی په دې باندې ده چې دا دور مسلمان تازه کړو، جاهلانو کافرانو تازه نه کو. هغه دور کې چې کم څه کېدل هغه د مسلمان د لاس نه هغه تاریخ واپس دوهراو شو. که چېرې یو کافر دوهراو کړی وی، یو غیر مسلم دوهراو کړی وی، هغه هم ظلم و. خو لیکن افسوس خبره دا ده چې هغه د جاهلیت د دور چې کم طریقې کار کم انداز د لوڼو سره و، هغه د مسلمان د یو عام ظالم مسلمان په لاس باندې هغه دور و هغه تاریخ تازه شو. تاسو ته به معلومه وي قرآن کریم فرقان حمید کې رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمائی د چا په باره کې د لور په باره کې او د جاهلیت د دور رب ذوالجلال دغه عمل مذمت بیانوي. دوه قسمه څیزونه پکې پراته دي خو چونکې وخت مختصر وي. دوو څیزونو د وجې نه جاهلیت په دور کې خلکو خپل بچې قتل کولې. دو څیزونو د وجې نه، یو په لور باندې شرمېدل او دویم نمبر قرآن کریم نه ثابته ده چې لورګانې به د دې د وجې نه چې بیا به دوی له خوراکې څوک ورکوي، د دوی خرچ خوراک ذمہ داري بیا به پلار باندې وي. پلار یې دومره تابع نه وه چې دغې لور له په ژوند کې خوشحالۍ ورکړي، نو د رزق د وجې نه به قتل کولې او یا به د هغوی په لور باندې شرمېدل قتل کولې به. قرآن کریم کې دواړه خبرې ذکر دی خو اختصاراً اشاره رسکول غواړم. خالق کائنات رب ذوالجلال ارشاد فرمائی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. رب ذوالجلال فرمائی چې کله په جاهلیت په دور کې یو کافر ته وویلی شو چې جناب والا کور کې د لور پیدا شوه، د لور خوشخبری و زیری به ولا ورکو یو کافر لا، نو رب ذوالجلال ارشاد فرمائی چې ظل وجهه مصدع، د رنگ به د خفګان نه تک تور شو. تک تور مراد دا چې دی په مخ باندې به د لور د پیدایش په اورېدو سره به د په مخ باندې اثرات رالل، په مخ باندې به توروالی راغی، رنگ به تک تور شو. او څه وجه وه؟ په دې آیات کې اشاره دا ده لکه څنګه مخکې آیات کریمه نه معلومیږي وهو کظیم، او دا کافر او دا بدبخت انسان به په غصه کې شو، په جلال کې به راغی او یتواره من القوم، او د خلکو نه بیا پټېدو په لارو کوڅو کې چې څوک د لور مبارکي رانه کي، څوک راته لور یاد نه کي چې لور د شوې ده. په ګلو په کوڅو کې په لارو کوڅو کې به خلکو نه پټېدو او دی په دې سوچ کې قرآن فرمایي پرېوتو چې ما ته دوه خبرې پرتې دي، دوه خبرې پرتې دي، یا به لور ژوندی ساتم سره د ذلت او رسوایۍ نه، او یا به لور دفن کوم. رب ذوالجلال فرمایي چې ډېره بدترینه ده دا فیصله چې پلار د خپلې لور په حق کې دوه قسمه فیصلې کوي چې یا به په افسوس او شرمندګۍ باندې په ذلت او رسوایۍ باندې به ځان سره ژوندی ساتم، یعنی ما لور به ژوندی وي او د لور د وجې نه به زه په معاشره کې ذلیل او رسوا وم، او یا به زنده به درګور کومه، ژوندی به قتل کومه به. رب ذوالجلال خالق کائنات په دې آیات کریمه کې پیغام دا ورکو چې جاهلیت په دور کې او جاهلیت په دور کې څوک وو؟ سوچه کافران، سوچه مشرکان، سوچه د عذاب مستحقینو. د هغوی انداز د ولادت په وخت کې د لور به داو چې دوی په لور باندې خفه کېدل. که چېرې به 13 ورځ باندې قتل کېږي هم صرف د دې د وجه وه. د ریپورټ مطابق هغه امید دا و چې ما به زوی پیدا کېږي، خو چې کله لورې پیدا شوه او 15 ډزې ولي، نو دې نه دا اندازه لګي چې د سره د رزق یا د خرچ د خوراکۍ کمی نه و، د په خپل لور باندې شرمېدو چې ما زوی ولې پیدا نه شو.
رب ذوالجلال دغه د جاهلیت د دور قرآن کریم نشاندهی فرمایلی دا د جاهلانو د دور خبرې دي. خو زه به صرف افسوس سره دا م ووایم که دغه صاحب او دغه ظالم خپله لور قتل کا خپاو پې مونږ ستاسو معاشره کې خو که څوک قتل کولی نشي په لور باندې ضرور خلک خفه کېږي. که چېرې مشرکانو کافرانو خپل لورګانې خفه کولې نو دې سره دا لازمه وه چې لور په پیدایش به خفه کېدل وهو کظیم غوسه کېدل به دوه څیزونه و غوسه به مو خفه به مو او بیا به وروستو قتل کولم. مونږ معاشره کې خو به قتل نه وي خو دا کردار د کافرانو مونږ په زړونو کې خامخا شته چې لور په پیدایش باندې خفه کېږو. ولې رب ذوالجلال فیصله فرمایلی ده. خالق کائنات قرآن کریم کې ارشاد فرمائی یهب لمن یشاء اناسا. خدای پاک فرمائی چې د ما اختیار دی که زه چاله نارینه زنانه اولاد ورکم جینکۍ ورکم ویهب لمن یشاء ذکورا او د ما خوښه د خدای پاک فرمائی چې که چاله زه نارینه اولاد ورکم. رب ذوالجلال ارشاد فرمایلو په نارینه پیدا کېدو کې الک او د جینۍ پیدا کېدو کې د انسان هډو اختیار شته نه. لکه خدای پاک نه ورکوي انسان اختیار نشته او که خدای پاک ورکوي او بیا الک ورکوي که جینۍ ورکوي په دې کې نه د مور اختیار شته نه د پلار اختیار شته. او بدقسمتي خو دا وي په دوو جهتونو باندې چې کم پلار په خپل لور په ولادت باندې خفه کېږي چې لور مو پیدا شوه د دغې پلار نه یو 2 سیکنډو دپاره زه دا پوښتنه کوم چې ته د پلار نه پیدا یې که د مور نه پیدا یې. 9 میاشتې تا پلار جوړ شوې 9 میاشتې ته د مور په خېټه کې پروت وې که د پلار په خېټه کې پروت وې. هر یو پلار چې لور په پیدایش باندې خفه کېږي صرف د نه یو سوال دا دی چې تا 2 کاله د مور پیس کلی دی او که نه د پلار د بدن نه درته پی مهیا وو. نو که چېرې په لور خفه کېږي نو لور د ښځه ده جنس د ښځې دی نو آیا مور نه نه پیدا بیا تا کې د کم ځای نه بیا جرأت راتلی شي چې ته د بیا د پلار نه پیدا شي. نه که په لور باندې خفه کېږي مور هم د جنس د ښځو نه ده او بیا افسوس دی په مور باندې. که مور په خپله لور باندې خفه کېږي چې جینۍ پیدا شوه نو مور یې ولې ته ښځه نه یې. نو که په لور باندې خفه کېږي پلار هم او که مور په خفه کېږي هم دواړه دا کردار او طریقې کار دا د جاهلیت د دور د جاهلانو د دور د یو طریقې کار دی. الله کریم د موږ ستاسو ته معافي نصیب فرمایي. او دا هغه حقایق دي چې قرآن کریم ښودلی دي. او زه به دا ووایم چې قرآن کریم فرقان حمید کې رب ذوالجلال خالق کائنات په صریحي الفاظو باندې د وینا او د پیغام د آیاتونو مقصد هم دا دی چې انسانان د هوش او د حواس نه کار واخلي چې په دې کې الګ او په جینۍ کې د مور او د پلار ذره برابر کردار نشته. الګ هم خدای پاک پیدا کوي جینۍ هم خدای پاک پیدا کوي کل کائنات ته راولګي او یو جینۍ ده او هغه خدای پاک جینۍ پیدا کوي کل کائنات هغه الګ کولی نشي او کل کائنات الګ وي هغه جینۍ کولی نشي. او په دې ضمن کې د دغې آیات کریمه لاندې مفسرین یو خبره لیکلې ده چې خدای پاک څه پیغمبران داسې پیدا کړي دي چې نارینه اولاد یې ورکړی او زنانه اولاد یې ورکړی لورګانې او زامن دواړه یې ورکړي. خدای پاک څه پیغمبران داسې پیدا کړي دي چې هغوی له صرف جینکۍ ورکړي دي زامن یې نه او څه پیغمبران رب ذوالجلال دا پسې پیدا کړي دي چې هلکان یې ورکړي جینکۍ نه وې لکه حضرت شعیب علیه السلام او حضرت لوط علیہ السلام لورګانې وې زامن یې نه او ابراهیم علیہ السلام مبارک زامن وو لورګانې نه وې او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رب ذوالجلال داسې نبی پیدا کړو چې رب ذوالجلال ولا نارینه اولاد یې ولا ورکړي زنانه اولاد یې ولا ورکړي. خالق کائنات دا بندگانو ته وښوده
چې کچرې صرف لور پیدا کېدل عیب وای پیغمبرانو به بیا صرف لونه نه کېدی او که زامن پیدا کېدل عیب وای صرف پیغمبرانو به زامن نه کېدی بلکې خپلو محبوبانو پیغمبرانو له رب ذوالجلال بعضو له صرف نارینه اولاد ورکړی بعضې له زنانه اولاد ورکړی او بعضې پیغمبرانو اکثرو پیغمبرانو له نارینه اولاد هم ورکړی زنانه اولاد هم ورکړی دی هغه یو وحده لا شریک دی چې لم یلد ولم یولد دی هغه صرف یو واحد ذات دی چې د هغه اولاد نشته او نه د چا نه پیدا دی او نه د نه څوک پیدا کیږي دا صرف خاصه د رب العالمین ده د دې د وجې نه رب ذوالجلال چې کمې اولاد لا او په اولاد کې کمې جینکې وي کم لورګانې وي کم مقام او کم رتبه یې ورکړې ده تاسو د دې نه اندازه لګولی شئ حضور نبی پاک خپل لورګانو له کومه مینه ورکړې ده هغې مینې کې دا پیغام پروت دی چې حضور نبی پاک خپل لور له خپل لورګانو له کومه مینه ورکړې ده هغې مبارکو په دغه کردار او په عاداتو کې دا پیغام پروت دی چې لور خو هغه ګل دی چې د پیغمبر هم ورسره مینه محبت کړی دی امام ابو داود په خپل کتاب سنن ابي داود کې او امام بخاری په خپل مشهور کتاب الادب المفرد کې یو حدیث مبارک لیکي حضور نبی پاک مبارک لور چې کله واده شوه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د کور ښکلا او حسن جوړ شو نو کله نا کله به حضور نبی پاک مبارک مور کره به کله راتلا نو فاطمة الزهرا سیدہ کائنات رضی الله تعالی عنها به چې کله حضور نبی پاک مبارک کله راتلا نو حضور نبی پاک مبارک طریقه به څنګه وه چې کله به لور مور کره راتله طریقه به حضور نبی پاک دا وه د کوټې نه وړاندې به نبی پاک مبارک خپل لور ته په استقبال کې ودرېدلی و حضور نبی پاک مبارک به ورته په استقبال کې ودرېدلی و هغه امام المرسلین چې د اسمانونو د ځمکو فرشتې د حضور نبی پاک په استقبال کې ولاړې وي پیغمبران د شب معراج په شپه باندې په بیت المقدس کې کل پیغمبران د حضور نبی پاک د پاره په استقبال کې ودرېدلی وو هغه امام المرسلین چې د کل عالم د هغه په پیدایش کې هم په استقبال کې و د هغې په دنیا کې هم په استقبال کې و دغه امام المرسلین که چې د چا استقبال کوي د خپل لور استقبال کوي پیغام ورکوي دا ته امتیانو ته چې لور دا د استقبال لایقه ده او یوازې استقبال نه حدیث پاک کې راځي چې کله فاطمه بیبي راله حضور نبی پاک مبارک بوله لاس ورکو ستړي مشي به ورسره وکړل او دا یاد ساتئ فقبله یدها او حضور نبی پاک به د خپل لور لاس راواغستو او ښکل به یې ورته کو فاجلسها فی مجلسه او حضور نبی پاک مبارک به ورته خپل کټ سم کړی او په هغه کټ کې به یې کېنوله چې په کم کټ کې به محمد مصطفی کېناستو امت له پیغام ورکو چې زه خپل لور سره دومره مینه محبت کوم او خپل لور له هم دومره مینه محبت ورکول پکار دی آیا تاسو به حیثیت د پلارانو چې کله لور واده شي چرته په ژوند کې خپل لور له به ادب او احترام او د مینې د وجې نه لاس ښکول کړی هېڅ چا هم نه دی ښکول کړی نبی پاک مبارک ول خپل لاسونه ول ښکولی او دارنګ یو حدیث مبارک کې راځي چې لور مبارک دا طریقه زده کړې وه د خپل والد صاحب نه امام المرسلین علیه السلام نه چې کله به نبی پاک مبارک خپل لور کره ورتلو پوښتنې له به ورتلو فاطمه بی فرمایي چې لکه څنګه به ما ته خپل بابا جان په استقبال کې ولاړو نو زه بیا د کمرې نه وړاندې خپل بابا جان ته هم په استقبال کې ولاړوم بیا به رالو نبی پاک مبارک ما به وله لاس ورکو څنګه به یې ماله لاس کول کړی ما به هم وله لاس کول کو چې څنګه به یې ما ته د کټ صادر برابر کړی ما به هم ورته کټ صادر برابر کړی څنګه به یې زه په خپل کټ کې کېنولم او په خپل ځای د ناستې کې کېنولم دارنګې به نبی پاک ما هم په خپل ځای په ناسته باندې کېنولو ما به هم استقبال کولو نبی پاک به د ما هم استقبال کولو ما به هم لاسونه ښکلول او د ما لاسونه به هم ښکلولو پیغام نبی پاک مبارک په دې کې ورکوي چې پلار له پکار دی چې د خپل لور پوښتنه ضرور کوي د هغې کور له ورتګ پکار دی حضور نبی پاک مبارک نوسی وه
نوسې د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها لور وه سیدہ امامه رضی الله تعالی عنها. دا حدیث مبارک هم د اورېدو قابل دی. راوی فرمائی چې حضور نبی پاک مبارک بکل ناکله چې کله جمعات ترالو مسجد نبوي شریف ته نو دغه وړه نوسې به ځان سره په غیږي کې راوړه. نبی پاک مبارک بنیت وتړلو او سیدہ امامه رضی الله تعالی عنها به د حضور نبی پاک مبارک په غیږي کې وا نبی پاک مبارک به په منځ باندې ولاړو. نوسې به په غیږي کې وا نبی پاک مبارک به جمع ورکولا. او صحابي رسول فرمایي چې کله به نبی پاک مبارک رکوع ته ټیټېدو نو د خپله نوسې به ځان ته کېنوله غیږي نه به کوزه کا سجدې له بلاړو نبی پاک. خو چې کله بل رکعت ته راوچت شو نبی پاک مبارک به په مانځه د جمع په دوران کې نوسې به واپس په غیږي کې راوچته کا. کل امت ته پیغام حضور نبی پاک پرېښودو او ځکه علما لیکي هم نزهة القاری د دغه حدیث مبارک وضاحت لیکي چې که چېرې څوک مور یا پلار خپله ماشوم غیږي ماشومه یا ماشوم غیږي کې ونیسي دې سره مونځ ماتیږي نه، غیږي کې راوچته کړي مونځ سره ماتیږي نه. خو یاد ساتئ نبی پاک مبارک دا پیغام ورکو چې که چېرې په مسجد نبوي کې زما په اوږو باندې حسن او حسین ناست وي هم سجدې به اوږدوم، خو بل طرف ته لکه څنګه د خپلو نوسو سره چې الکان دي نبی پاک مبارک په غیږي کې به حسنین کریمین نبی پاک مبارک به منځ فرمایلو. نبی پاک دا تمیز ونه فرمایلو، دا پیغام نبی پاک مبارک فرق ونه فرمایلو. نبی پاک مبارک دا پیغام ورکو چې که چېرې ما په اوږو باندې حسن او حسین ناست یم نو مونځ به کومه، او که ما په اوږو باندې امامه زما نوسې ناست وي بیا به هم مونځ کومه، ځکه چې حسن او حسین اگر چې نوسې دي خو امامه خو زما نوسې ده. دا هغه پیغام دی. حباشي بادشاہ حضور نبی پاک مبارک لا تحفه راولېږله. په هغې تحفه کې یو ښکلې غوندې ګوتمه م وه. نبی پاک مبارک چې کله تحفه وکته هغه ګوتمه یې راواغسته، ټول تحفې سامان پروت دی. نبی پاک هغه ګوتمه راواغسته او داسې صفا کا او لاس مبارک یې په ووالو او امامه ته فرمایي دغې نوسې ته فرمایي بچی دې خوا راشه په دغې تحفه کې ما د تا دپاره دا ګوتمه خوښه ده. نبی پاک مبارک ګوتمه راواغسته او خپلې نوسې په لاس باندې کړه. پیغام یې ورکړو چې جینکو سره محبت دا سنت نبوي دي، د خپلو لورګانو سره محبت دا د حضور نبی پاک مبارک سنت دي. دانا چې تبعار ګڼې لکه څنګه ما قرآن کریم فرقان حمید د آیات په تناظر کې ما اشاره عرض کا چې قرآن کریم فرقان حمید کې مونږ ته معلومیږي دا چې دور جاهلیت کې د دوو سیزونو د وجې نه خلکو خپل لورګانې قتل کړي. دوو سیزونو د وجې نه به خلکو خپل لورګانې ژوندۍ ښخولې. یو یې په لور باندې شرم کولو او قرآن کریم د بل آیات نه ثابته ده چې ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم و ایاکم. رب ذوالجلال فرمائے بندگانو لورګانې مه قتل کوئ، اولاد مه قتل کوئ، د دې د وجې نه چې دوی به بیا څه خوري. خدای به فرمایي چې تاله چې زه څه درکوم دا به ستا بچو له هم زه ورکوم. د دې د وجې نه حاضرینو چې کومه واقعه په تېره ورځ باندې وشوه دا حقیقت کې د افسوس خبره ده او د جاهلیت دور او دا یاد ساتئ ټیک ده چې د هغه دا واقعه وکړه، خو دا کس زمونږ د معاشرې نه درس قبول کړی و. رور بیم لیدلی و چې په لور به خفه شوی و، دارنګې خپله مور بیم لیدلی وه چې خپلو لورګانو پیدایش باندې به مور هم خفه شوې وه. تره تربور بیم لیدلی و په کور کلي وطن کې دا ماحول لیدلی و چې خلکو په لورګانو باندې عار ګڼي، ځکه یې ډز ته اوچت کو. د مونږ ستاسو نه دا اثر قبلیږي لګیایي، څوک په ادنا سطح باندې څوک په اعلی سطح باندې.
د خپل لورګانو او دا به زه ضرور عرض کم اگر چې دوه درې خبرې به اوږدېږي خو معذرت سره دا خبره به ضرور زه عرض کم چې لورګانې پلار ولې تیار نه دی چې په خپل مالی میراث کې لور لا خپله برخه ورکي پلار ولې تیار نه دی مور ولې تیاره نه ده چې د ما په مالی میراث کې زما واده شوی لور ته هم خپله حصه خپله برخه میلاو شي رور ولې تیار نه دی چې خپلې خور ته د پلار یا د مور په مالی میراث کې برخه ورته میلاو شي د هغه احساس کمتری کې جناکۍ مبتلا شي د دې د وجې نه معاشره بیا دغه کردار طرف ته رجوع کی چې بیا به یو پلار الګي خپله لور به قتل کوي دا د ټول د معاشرې جرم دی معاشره کې دا چیز هر څوک کمی محسوس کوي او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دی د بخاری حدیث کې د یو زنانه ذکر دی چې هغې کې یو کجورو ذکر دی او د مسلم شریف ذکر حدیث کې د دریو کجورو ذکر دی او په اختصار سره عرض کول غواړم حضور نبی پاک مبارک کور لا حضرت عائشہ صدیقہ فرمایي چې یو سوالګر راغله او څه خوراک سوال یې وکړو عایشه بیبي فرمایي چې ما په کور کې خو نور څه نه خو یو درې کجورې وې مسلم روایت کې ما وله درې کجورې ورکړې خو حضرت عایشه صدیقه فرمایي چې دغې ښځې سره دوه لوڼه م وې درې کجورې مې وله ورکړې یو کجوره یو لور له ورکړه بله کجوره بلې لور له ورکړه او دریم نمبر کجوره قریب وا چې مور خولې ته اچولو والا وه چې لورګانې ماشومانانې ورته وی چې امي دا مونږ له راکه حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی چې دا یوه کجوره مور د خولې نه رالرې کا او دا کجوره ورته دوه ټوکړې کا یو نیمه کجوره بلې یو له ورکړه او نیمه کجوره بلې له ورکړه حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی زه ډېره په تعجب کې پرېوتم چې مورم د لور سره دومره مینه وي چې حضور نبی پاک مبارک لږ وخت بعد کور له رالو او ما ورته ټوله کیسه وکړه یا رسول الله داسې یو ناشنا غوندې مور مو ولیده حضور نبی پاک مبارک ورته ارشاد فرمایلو چې ان الله قد اوجب لها بها الجنه نبی پاک مبارک ورته فرمایي چې دغې کجورې په ماتېدو سره چې مور کجوره نیمه یو له ورکړه او نیمه بل له ورکړه نبی پاک مبارک فرمایي په دې عمل باندې رب ذوالجلال دغه مور جنت ته به داخله کی چې په کجورې ورکولو لور لا جنتونه ملاویږي نو آیا کچرې مور او پلار خپلې لور لا په مالی میراث کې خپلې حصې ورکي نو آیا جنتونه به ضرور ملاویږي خو لیکن د دغې کجورې دومره مقام دی چې خپل مور یا خپل پلار خپل بچو سره دا مینه محبت وکړي خاص کر لورانو سره زامن خو هم د پلاران جوړیږي بیا چې غټ شي خو لورګانو له حق ورکول دا د قرآن او د حدیث فیصله ده که په کجوره باندې جنت ملاویږي نو بیا به خامخا مال میراث په تقسیمېدو باندې جنت الفردوس ملاویږي خو که چېرې مونږ ستاسو سباله په دکان کې یا په کاروبار کې د حلال او د حرام او د تمیز پوښتنه کوو چې مفتی صاحب فلانکی چیز مال حلال دی او که حرام که کاروبار کې زه داسې لین دینو کم دا حلال دی که حرام د هغې حلال او د حرامو پوښتنه هم ضرور پکار ده خو بیا دا پوښتنه هم ضرور پکار ده چې خور نه حق وهل حلال دی او که حرام د خور نه مال د جیداد د پلار مالی میراث په زور باندې قبضه کول حلال دی او که حرام بیا دغه حلال او د حرامو پوښتنه شاید چې کم رور کوي شاید چې کم پلار د خپل د مالی میراث خبره کوي کله نا کله پلار خو دا ووایي چې دا مال به لورګانو له نه ورکوئ چې مړ شم چې ته مړ شې بیا خو تا ځان دپاره د آخرت سودا سخته سودا ده وکړه غرض مه دا حاضرینو هر څومره هم خبرې وشي د قرآن کریم فرقان حمید او دا حدیث مبارکه و فیصله دا ده چې کم مقام او کم رتبه رب ذوالجلال خالق کائنات او حضور نبی پاک مبارک لور لور کړی دا کمی خور لور کړی دا مقام او دغه رتبه نه په نورو مذهبونو کې شته او نه په مغربي تهذیبونو کې شته او نه مغربي قوانینو اصولو او حقوق نسوا کې شته حقوق نسوا او د زنانو حقوق
چې کم اسلام ورکړی زنانه وته داسې حقوق نه چا ورکړی دی نه به څوک ورکي او که څوک لانګ مارچونه کوي او څوک د حقوق نسوا دپاره مارچونه کوي شاید چې دوی په دین اسلام باندې او په دین اسلام کې دوی ته کم حقوق میلاو دي په هغوی باندې هغوی ته لا علم نشته لا علمي ده جهالت ته ځکه د خپلو حقوقو د باره کې به خبرې اترې کوي الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو ټولو له په دغې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي او الله کریم زموږ ستاسو د بچو د ظلم نه او د مظلومیت نه موږ ټول په امن او امان کې وساتلی کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین رب کریم مونږ بخنه نصیب فرمای رب کریم حسنات زمون قبول و منظور فرمای رب کریم د بندگانو که رشتہ داران دی بندگان او که غیر رشتہ داران دی او په چا په مونږ باندې حقوق دی که لږ دی او که ډیر دی الله کریم د حقوق العباد د پورا کولو او د ورکولو توفیق زموږ نصیب فرمایي او کومو حقوقو کې موږ نه کوتاهیان شوي دي الله کریم دې موږ ته بخنه نصیب فرمایي رب کریم زموږ په دې حال باندې رحم فرمایي په 13 ورځ باندې په مسجد کې په 13 جمعه باندې کما دماکه شوی الله کریم د مونږ مساجد زمونږ مدارس زمونږ بازارونه د هر قسمه دهشتګردۍ او د فساد او د فتنو نه په امن او امان کې وساتلی کې الله کریم د مونږ ستاسو جان مال سره سره د ایمان حفاظت فرمایي الله کریم د مونږ ستاسو د دهشتګردۍ ښکار نه کړی کی الله کریم د مونږ ستاسو ظاهري او باطینی امن او امان نصیب کړی کی او الله کریم د څومره خلکو دعاګانې غوښتې دي خاص کر څه کسان دي بیماران دي کورونو کې دي که کورونو کې دي که هسپتالونو کې دي الله کریم د ټول له شفای کامله عاجله نصیب فرمایي او موږ تاسو چا دعاګانو نه ویلې دي الله کریم د هغوی خپل دعاګانې د هغوی په حق کې قبول و منظور فرمایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.